سورۃ الحجر مکی سورت دے په ترتیب د سورتونو کې 15 نمبر دے او په نزول د سورتونو کې 450 مخ کی سورت کې تذکیر بی ایام اللہ ذکر کا اس پدی سورت کے بعد آغی نمونے ذکر کئی مخ کی صورت کے اخراج من الظلمات الی النور ذکر کا مخ کی صورت کے اخراج من الظلمات الی النور ذکر کا دل تبداغی د پار دلائل عقلیہ ذکر کئی مخ کی صورت کے ترغیب پہ تبلیغ ذکر کا چہ خلق تب تبلیغ کے پدی صورت کی د منکرین و انجام ذکر کئی پدی صورت کے لفظ د الحجر راغلے دابل ذکی نشتا 2760 حروف باندے دا صورت مشتمل دے داود صورت تخویف دنیاوی منکرین و دا پارا دا حجر یو وادی دا چی دا دا شام او دا حجاز پا مینس کی دا دا غزے کی سمودیان آبادو دا صورت پا اول کی ترغیب الی القرآن او دا صورت امدید زوات الرا صورتونو نام الف لام را اللہ پوئیگی پا مانا دا دی حروفوں تلک آیات الکتاب دا آیتون دا کتاب دی و قرآن مبین او قرآن مبین واضحا ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین ربما اللہ اکبر ربما یود الذین دیر ظلبام خوخی اغا کسان چی کپر کڑے سبا خوخی کاش چی منگا مسلمانانوے دا با کم دے خوخی لگ خیال کوئے بعضی مفسرین پدے کے گن اقوال ذکر کئی یو کلچ ملک الموت راشی دا انسان نسا اخلی کنا دسر نور ملائکم یی ملک الموت شاته باډی ګاډ ولاړی وسره دا کم کس چې ساته نه اخلی زنکدن سٹارټی د تخکاری دا ملائکه زمون خلکو استن ورته وخه ګولې ولا ورکی اوچته کې الکه دی خو بازی ماته کتاغه وخت کې د تا ته نه کته دا د کیسه جدا وخه دی ماته هغه وخت کې مانه مخ ناړولو بس یو طرف ته کته دا دی دک ملائکو تا گوری خواه دیر گڑوڑی یا اللہ خیر دون سختی کنلا زن کدن چی بازی وقت که دا انسان نوارا والوی بلدوارا یوزی تا حال پار مسلمان ناروان دے نو چی کلا دا بیدین خلق دغا وخوی نکنا او دا پد ملائکو رائی خیو چې دا منظر دیوی نه لینو لاړ دی او دته ارادي خې نه دی دی به لو کانو مسلمین کاش چې مسلمانان وي دا که مصیبت کې گیر شو تا خو زموږ د اړونه سخت دی ګورو به سره نن ته د یو د بل چا یو پړک د نه څوک تاوی ته ته ټینګ نه دا چې ملایکو سره ګروزونه یو راچي دله بعضی مفسرین ذکر کیا چی کم وقت پا برزخ کی جہنم طرف تا کڑکے کلوشی او ملائک دل سزا ورکول پا قبر او برزخ کی شروع کی دیوی لو کانو مسلمین کاش چی مسلمانان وخا کاش چی مسلمو توحید من لوے یو قول پا کدادی ربما
یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین چې کله میدان محشر برپاشي د هغه وخزان ته ډیر هیبت او سختي دي. کله وی چې کله نیکی تللی شي او د نیکی سپکې راووتې او بدې سیوا شوي هغه وخت به دی وی لو کانوا مسلمین. بعضې وی چې د صراط نه ښکته وغورځولی شي جهنم ته دی به وی لو کانوا مسلمین. یا کله چې د جهنم نه د مؤمنانو د وتو اعلان وشي ځکه دا مؤمنان دلته ردي واشنګ و شخا سرویس شو دي دیو جنت تتلی شي او کافران جهنم کې همیشه پاتې شي دی وی لو کانوا مسلمین. آیت باندې ورسېدی که نه؟ یا الله زموږ خاتمه ایمان سره وکړي. ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. ربما ډیر ځلې به خوښوي هغه کسان چې کفر یې کړی دی لو کانوا مسلمین کاش چې دی مسلمانان وي. الله ولا زورونه ورکوي زرهم پرېږده دي خوراک سکاک دی کوي اخرت نه غفلت کړي که نه پرېږده چې خوري. دې ته وایي رټنه په محبت د دنیا څه زجر بحب الدنیا. زرهم پرېږده ودي لره خوراک دی کوي او مزې دی والي پرېږده ودي چې خړه یخ کي په ګناهونو. ویلههم العمل غافل کړي دي دی لره امیدونو دوی غلب بلا شي امیدونه دي یاره. فسوف یعلمون زرد چې دی به پوه شي. وما احلقنا من قريه ندی هلاک کړي مونږ یو کلی والا مگر د هغې دپاره لیکو مقرره ما تسبق من امت نشي وړاندې کېدی یو امت اجلها د خپلې نیټې نه او نه رستو کېدی شي. وقالو او دی به وي یې هغه سړیه نزل علیه الذکر چې نازل شوی ورته قرآن ای هغه کسا چې قرآن دله نازل شوی ته خو لیونی یې مړه په مخامخ به پیغمبر ته ته خو لیونی. دا به هغه شخصیت ته وي چې د هغه نه په دنیا کې بل عقلمند انسان نه و د هغه باره کې وي ته خو خامخا لیونی پیغمبر ته لیونی وي. نن که تا ته څوک لیونی وي وا بیدله وي بېدینه دله وي دا نه مني دا نه میني دا دې درته وایي پروا مه کوه. څوک چې موحد شي لیونی بیا ورته وایي څنګه څوک چې موحد شي لیونی بیا ورته وایي زمونږ د کلي خلک پنجپیرې بیا ورته وایي د دې نه پروا مه کوه. وقالو دی به وې ای داسې سړیه چې نازل شوي ورته قرآن یقینا خامخا ته یې لیونې لو ما تاتینه بالملائکه ولې نه راولې ته مونږ ته ملایک که ته رښتونې زمونږ ته ملایک ځان سره راوله که نه اوس دا څه خبره ده ته په ملایکو څه کې. الله وي دا ملایک به زه نازله کوم په عذاب سره به عذاب به ورته راوړي. نو ما ننزل الملائکة الا بالحق نه نازلو مونږ ملائک په داسې وخت کې مگر د پاره د عذاب دلته حق په معنی د عذاب سره. وما كانوا او نبیدی په دغه وخت کې منذرین چې مهلت ورته ورکړي شي. انا نحن نزلنا الذکر دی وی یا ایها الذی نزل علیه الذکر الو انا نحن نزلنا الذکر دا چې دی پیغمبر ته وی دا لیونی دی الله جواب کوي انا نحن نزلنا الذکر یقینا مونږه نازل کړی دی قرآن الله دا قرآن مونږ نازل کړی و انا له لحافظون او یقینا مونږ د دې خامخا حفاظت کوونکیو. الله د دې د الفاظم حفاظت کی د معنیم حفاظت کی د دې ذمہ داری الله غسته ده. د قرآن د حفاظت ذمہ داری چا غسته الله اغسته ده. دا کله چې تراو کې د حافظ صاحب غلط شي کنه نو که تاسو خیر دې مخ کې بل ټکی نشي ویلی دته یو وړو کې غونتا شاته فاتح ولاړی او ته بیا ټکی د سره کی دا د قرآن د حفاظت ذمہ داری ده. کنی پیس خدا سیم کولی شي بس آپ کې پریدي او مکه دې پاخ والل شي او ته را واپس شه مخ کې بنوي دغه ځای نه شروع کا غلط شوی
دا کله چې دا قرآن دا پیز نه غلط شي کنه دا فتح او ته ملو شي چې وی غلط قرآن کې غلط نه چلیږي دا به ټیک وي واپس شه بدل ځای نه باندې انا نحن نزلنا الذکر زمون خلق وې پیسې غلط شو دونه غلطي وکي دا قرآن غلط نه ویل کیږي واغه ځای نه وي فتح به ته ملاوي دا ته الله کار کوي او باقی غلطه ده چا ډېره خواري کړې ده د حرمینو چې کم قرا دي کنه شیخ سدیس او شیخ ماهر العقیلی او نور شيوخ کا قرا هغه چې په تراو کې کم ځای کې غلط شوی دي چې هغه باندې خواري کړې غونډه راجمع کړي چې دې کې شیخ سدیس غلط شوی دی ایو شیخ انتهایی د شیخ سدیس شیخ دی اتراوی کوي الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه من رب العالمین فزال په دغه ځای کې د بقره په اول کې غلط شوی دا د نقصان خبره نه ده انا نحن نزل دې باندې تفسیر قرطبی ډیره خسته واقعي لیکلی دا خو بیا به درته چته وایم انا نحن نزلنا الذکر یقینا موږ نازل کړی دا قران وانا له لحافظون او یقینا موږ د دې لپاره خامخا د حفاظت کوونکو نه یو نو ګوره اوس وته وخت شي کیسه واقعا مې د لپاره پرې خو دا الله وی دا قران چا نازل کړي مونږه نازل کړي الله وی څوک به حفاظت کوي الله وی مونږ به حفاظت کو پیغمبر تعالی وی تبینا تبردی وضاحت کې خلق تا نو هغه وضاحت حفاظت بکیږي او کنه هغه وضاحت ویل کیږي احادیث څنګه توجه مونږ یاره هغه وضاحت ویل کیږي احادیث نو د قران د وضاحت حفاظت به الله نه کوي نو دا چې د کم عالم په خله راځي د دقه عالم حفاظت به نه کوي الله دا چې کم طالب د کوي او کم مسلمانان دې ترازی الله بر دې حفاظت نه کوي چې کم خلک را لګي د دې قران د خودونکو د کوونکو د پاره مرکز مدرسه مکتب جوړي داغي آبادول کوي دای به حفاظت نه کوي الله دا ټول د قران سره متعلق خبري دي قران سره حدیث قرآن سره متعلق طالب علم عالم دین مدرسه د دې ټول به حفاظت الله کوي خبره مزینوانه غستا مشرانو کشرانو ولقد ارسلنا من قبلك فتحقیق سره لګلیو مونږه مخکستانه په ډلړم بنو کې وما یاتیهم من رسول او نراتو دي ته یو پیغمبر مگر هغه پورې خلکو ټوکې کړي هر پیغمبر پورې خلکو ټوکې کړي وي د خلکو د ټوکو نه بنه یریږي د اعتراضونو نه بنه یریږي سوکتا په اسکیم نه پریدي بس چې شریعت ترتیبی په شریعت په ترتیب کار کوا اور ټینشن مزان ته نه اخلي پریشانی به نه علي چې د شریعت کملار د پاغیزه غز د کوا ابا کی ته کدی بداوي دی بداوي هغه بداوي کدی بداوي کم یو کار دی د شریعت پرانا کې وګوره کستاغه کار ته ضرورت او شریعت اجازت ورکړي کوا اکته وی کدا کار میو کو نو دی بداوي نو کدا بل کار دوک بیا غبل داوي اوس بس کې دی بداوي هغه بداوي هغه بداوي دی بداوي دغه سيزونو تکتن دی پکار زمون ډیر خلق شیطان په دې لار باندې واله کتا دا کار ورکو نو بیا به خلق سوي کذالک دارنګي نسلکه مونږ چلو دا انکار پړونو د مجرمانو کې لا یؤمنون به دی ایمان نروړي په دې سره وقد خلت سنت الاولین او په تحقیق سره تیر شوی طریقې د ډومبنو ولو فتحنا عليهم بابا من السماء کومګ پرانو زودی ته دروازه د بارینا فزولوا او دی شوروشی اغه ته يعرجون چې ورخیږي برا او لاس پلاس دی ته کتاب ملوشي نو خامخا دی بوي انما سکرت ابصارنا یقینا بنکړي شو زمون نظرونه بلکې مونږ یو قوم یو جادو را باندې شو او پیغمبر دی دا منی نه غوړه دا دون زديان او عنادیان دی ولقد جعلنا في السماء بروجا دلائل عقلیه خیال وتکوي توجه وتکوي آسان دي مشکلات پکې نشتا ولقد جعلنا في السماء بروجا په تحقیق سره ګرځولی مونږ په اسمان کې بروجا برجونه غټ ستوري وزیناها او خيسته کړی دی مونږ د اسمان د پاره د کتونکو
چې څوک ولا داسې ګوري نو څنګه خوان کوي. په دې وجه ابن قیم رحمت الله علیه ذکر کوي د اسمان ته په کتو سره نظر تیزیږي. څنګه وحفظناها او مونږه حفاظت کړې ده د هر شیطان رټلی شوی نه الا من استرق السمع مگر هغه شیطان چې غوږساره نه کوي غوږ دی خبرو ته نو ورپسې شي شهاب مبین شغلخ کارا والارض مددناها او زمکه مونږه غوړولې ده او اچولی مودي پدې کې پاخه غرونه او را زرغون کړي مونږ پدې کې هر قسم سيزونه موزون په اندازې سره موزون په خاص تناسب سره موزون د اندازې مطابق نه کم او نه زیات وجعلنا لكم فيها معاش او مونږه پیدا کړی تاسو لپاره کې اسباب د ژوندۍ ومن او هغه څوک چې نه تاسو غیلا رزق ورکوونکی و ان من شيء الا عندنا خزائنه الله نشتا اس یو سیز مگر مونږ سره خزانی دي الګ چې الله سره دار سره خزانی دي کنه نو دا مونږ تولی لګ لګ غلا راکې په اوزه دی راکې کنه دا د الله خپل حکمت دی. الله وی وما ننزله الا بقدر معلوم. تاکه جستاش پیته کاله زندگی ده خوب کې کوي خې ستاش پیته کاله زندگی ده او پدیش پیته کاله کې تا تا 100 ټن غنم پکار دي 100 ټن روجي پکار دي 100 ټن دال او مسور پکار دي 100 ټن دلا نور فروټ پکار دي او دې دل په یو ځل در کولې او سه ګرځاو گاډي وته ګورا کم ځای ورې ځای کولې ها او که کراچي کې د کار را پیښ شوی چې به ستاره ژوندۍ سونه سٹاک دي دا ځان سره اوس ګرځاو گاډي وته کوا ګرانه وو ګرانه ونه الله تنظیم کړي بس په خپل حکمت سره الګه د رزق دلته دی الته دی دلته دی به د خپل رزق تلاش کوي رزق او اجل دا د سړی نه خطا کیږي ښا نه قضا کیږي سونه رزق ته طریقې لې شوی کم زې کې لیکل شوی کم زې کې د نیټه لیکل شوی دا دیکي سکمی کوتاهی نه کیږي ښا و ان من شيء الا عندنا خزائنه مونږ نه نازلو دی رزق لرا مگر پاندازي معلوم سره وارسلنا الرياح راليكم حواغانه پورته کون کی د وریزو راورو مونږ د بارینه باران فاسقیناکم مونږ پتا سو باندې د دیوبون اسکو وما او اغه او نه تاسو دې در جمع کون کی اره د غوبو تنظیم مونږ هم کو چې د غوبر اورو بیا د دې پورته کولو تنظیم کو تاسو خو ځان تر جمع کول نه شي و ان چې پدی ارس قادر یو کنا نو ان لنحن نحيي ونميت یقینا مونږ خامخا ژوند دي کول کومړه کول کو او مونږ یو اخیری پاتې کیدونکې مونږ یو اخیری مالکان ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستاخرين په تحقیق سره مونږه پیجنو مخکنی تاسو نه او مونږه پیجنو رستنی تاسو نه چې کوم خلق تاسو نه مخ کې تیر شوی دي الله یې هغه مونږ ته معلوم سونه به تیر شوی د آدم بابا نه رستو بسونه را رواني دا د الله په علم کې ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستاخرين الله یې مونږه پیجنو مخکنی امتونه او ما او دا امتما یا ولقد علمنا المستقدمين چې کم لدی غم پیجنو چې کم ژوند دی هغه پیجنو یا چې کم پتواعت کې مخ کې تیر شوی سوک په ګناه کې رستو پاتې شوی ولقد علمنا المستقدمين منكم د جهاد د سپونو ډومبني خلق فرنٹ لاین کې جنگیدون کې پیجنو او رستو سپونو کې غم پیجنو د موز ډومبني سپونم پیجنو او رستنی سپونم پیجنو او د جنازیم پیجنو نو په جنازه کې ډومبي سب تزور کې په موس کې شاته سب تزور کې دا کار غلط دی ګوره ښه که جنازه کې شاته ودرېږي نو ګناه نشته بل مخ کې کوا سب کې بل مخ کې کو کوشش دا کو ځان مخ کې کا نبی رسول الله د ډومبي سب ډیر ترغیب ورکړي بیا خاص کر د جمعې پر ورځ مونږ گاډي پشا پریدو وان ربك هو يحشرهم یقینا ستا رب دی ټول لرا جمع کیدا مخکنی او رستنی بشک الله حکمتون والا په پارسا ولقد خلقنا الانسان په تحقیق سره مونږ پیدا کړی د انسان من سوال د ټنګار کون کی من حمأ مسنون د خټ زړې شوینا د دې وړو کې غونته طالب علمانه اشکال زین ترازی
دلته الله وی دا انسان میں پیدا کړی من سوال د ټنګار کوونکی خټې نه. څنګه پیدا کړی؟ نو بل ځای کې وی دا مې د توین نه پیدا کړی، د توین نه، د خټې نه. چته وی د تراب نه مې پیدا کړی، د خاورې نه. چته وی خوره، چته وی خټه، چته وی سلیخناکه، چته وی خمبیره شوې، چته وی د کړنګار کوونکی نه. نو چې خټه شو نو خټه کړنګار کوي، او چې خمبیره شو نو خمبیره خو هم کړنګ نه کوي. نو کله وی خوره، کله وی خټه، نو دا څنګه چل دی؟ نو جواب بدن سره نوٹ کې ښا. الله اکبر کبیره. کله قرآن کریم کې الله د انسان لومبنی حالت ذکر کی، کله ورپسې کله ورپسې کله ورپسې. اولنا خوره وا، لومبنی نمبر کې خوره وا. سوا خوره ایته تراب وی. چې دا خوره لمده شي نو سوی وتا خټه، نو دې ته بیا توین وی. نو کله قرآن تراب ذکر کی، نو کله د دویم پوزیشن ذکر کی توین. توین خټه ته وی چې بیا کله لګ پریخو دی شي نو پدې کې یو سلیخ راشي، سلیخناک شي. څه شي؟ دا سلیخ چې پکې راشي دې ته لازب وی. څه ته وی؟ لازب، سلیخناک خټه. نو دا بیا خمبیره شي، رنگ بدل شي، دې ته حمائم مسنون وی. څه ته وی؟ نو بیا چې خ اوچه شوا دی اوچه ته سوال وی. بیا چې داسې کړنګ کوي دې ته پخار وی. څه ته وی؟ نو کله قرآن یو حال ذکر کی، کله دا بل. اوس په خبره پوه شوې؟ خبره یوه ده. ولقد خلقنا الانسان، په تحقیق سره مونږ پیدا کړی د انسان د ټنګار کوونکي، د خټې زړې شوې نه. والجان، او پلار د پیریانو، د پیریانو پلار دی. خلقناو، مونږ پیدا کړی دی اغلا. هلکه د پیریانو پلار د سنه پیدا دی. من قبل، مخکې د انسان نه. من نار السموم، د اور ګرم بادنا. الله اکبر. د اور د ګرم بادنا الله د شیطانانو د پیریانو پلار پیدا کړی. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، کله چې وی رب ستا ملائکو ته ز پیدا کوونکیم د بشر. چا پیدا کوونکیم؟ که د شادو. دارون کا نظریه. زمونږه په سکول کالج کې یو سبجیکٹ پڑھاویږي، پای کې ډارون تیوری، ډارون کا نظریه ارتقا. څه؟ ډارون یو ساينسدان تیر شوی دی. ګوره دغه سبقونه موږ په وړو په سکول کالج کې باندې پخای. د پیغمبر سیرت پکې په خلکو زده کا، د ابوبکر سیرت په خلکو کې زده کا، د نور مسلمانان بلا ساينسدانان تیر شوی دي، دغه سیرت په خلکو باندې ورزده کا. ابن الهیثم ساينسدان نه دی مسلمان، چا چې دا کیمرې ایجاد کړی دا. ابن الهیثم البیرونی مسلمان نه دی یاره. نو دغه غشي ختم شو. آینسټاین پکې رالو، نیوټن پکې رالو، ډارون پکې رالو. دا زموږ خلکو ته زده کې مسلمانان رانه ير که یاره. نو د ډارون نظریه ارتقا دا ده چې دا مونږ انسانان چې یو نو اثر کې زموږ لومبني نیکه چې وو که نه هغه داسې یو شادو. څو شادو. دا سره ساینسدانانو منلې موخه ده چې بیا ورو وخت تېرېده، دا ویښته مې ته ورېجېده او دا لکې مکې ته ورېجېده، نو دا انسان ته ښکلی جوړ شو. لکه دا خو د لیونو خبرې دي سړیه. او چې ته خامخا ډر وندا وې نو صحیح ده تا دپاره به یې ومنو ستا نیکه به شادو. زموږ نیکه خو آدم علیه السلام و، مونږ خو د آدم بابا بچي یو. ښه اوس قرآن کې د ډارون د نظریې کلک رد دی. ښه وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا. زمون خلکو په یونیورسټو په دغه ځینو ایمان راوړلي، ان مسلمانان احتجاج کوي چې بای مونږ په خپل نصاب کې دا سیزونه نه منو، مونږ ته پکې صحیح صحیح سیزونه کېده په نصاب کې. خو بس غلامان یو چې سره ته هغې وي هغه به وایو که نه، چې سره ته هغې وایي هغه زده کوو په سکول کې، په کالج کې، په یونیورسټۍ کې. که هغه یو انګریز ساینسدان یو، که بلي یو، که هغه بې ایمانه یو، بس هغه سیزونه به مونږ اپلای کوو. زه پیدا کوونکی یم د یو بشر د ټنګار کوونکي خټې زړې شوې نه.
فاذا سويته چې کله برابر کم پوکوام پک خپل حکم خپل روح اے ملائکو شه داغه په طرف سجده کوونکی فسجد الملائکه كلهم اجمعون سجده وک ملائکه ټول په یوزل ابلیس نکا ابا انکار وکړو چې دیشي د سجده کوونکو نه سجده نکا الله اکبر دی پنجاب طرف تا دی اوس د زمون دی کې پی کې کوم داسې خلک راوتی دي وای وګورا الله رب العزت ملائکو ته حکم کو چې بابا ته سجده وکې نو بابا ته ملائکو سجده ونکا بابا ته ملائکو سجده وکا او بابا چې تا چا سجده ونکا نو څوک چې باباګانو ته سجدي نه کوي دا شیطان بچی دی ښا څونه غلط خبره غلط تعبیر پیش کړي دا د الله حکم وتا نو تا ته چاوي چې بابا ته سجده کوي قال یا ابلیس الوی اے ابلیسا مالکا سشوی تعالی سوجدستا چې تا سجده ونکا نو ابلیس وتوی لم اکن لاسجدا زنیم چې سجده وکم یو بشر تا خلقته من صلصال من حماء مسنون په دې مقام کې یو استاد را لګېدلې دي د امامانو دا تقلید او د امامانو دا قیاس په دې رد کړي دي وی اصل کې دلته ابلیس سچلو کا ابلیس رائے پہ قیاس سیو کو د نس مقابله کې شیطان وی شیطان ته الله وی سجده وکړو دا خو نس شو کنه نو شیطان وی چې اور غره دی نو د نس مقابله کې رائے غره کخپلا نو څوکم چې د نس مقابله کې رائے غره کوي و پاگل امامان یو خپل رائے نه غوړه کوي امامان د غنس تشریح کوي بعضې وخت سړی حیران شي کنه پوهه خلک مونږ ته چې دا امامان مونږ منو که نه نو مونږ په دې معنی کې نه منو چې الله او رسول یو سوی او زمونږ امام بل سوی نو مونږ د الله او د رسول د خبرې مقابله کې امام اخلو څنګه چې دا خلک تپوسونه کوي الکه ته الله او رسول منې او که امام ابو حنیفه منې دا دي تپوسونه کوي ا تپوس سره غلط دی وایي ته نه تپوس کوم چې ته مسلمان یې او که ته انسان یې آیا دا امامان د نصوصو خلاف رائے پیش کوي امامان آیا یو نوې شریعت پیش کوي دا امامان چې دی دا تا ته د نصوصو تشریح کوي خبره مو خیال ترانه ده دی تشریح کوي دی تشریع نه کوي څنګه یو تشریح ده یو تشریع ده که امامانو تشریح کوله دا بیا کلک شرکو چې امام سے بیا نوې شریعت پیش کوله د قران او سنت د شریعت په خلاف کې او که دغه تاسو د امامانو خبره مني نو دا غټ مرتد دی زندګ دی بیا نو دې د دل ته نه راولګي دوه لکه دا وګوره د امامانو باندې ګس کې خودو چې دا ټول لګیاري د نس په خلاف کې رائے پیش کړي یو غم نی یو مصیبت نی کنه خلک ویره توحید او عقیده یو دا بس مرګری او دا او دا او دا پدې چل کې د سونه لوی بل زیت ابوزی مړه قال لم اكن لاسجد قال اوه شیطان زنیم چې سجده کوم یو بشر تا چې تا پیدا کړي د ټنګار کون کې خټي زړې شوی نه الای فخر گیٹ اوټ حدیث نه فانک رجیم تیر ټلې شوی وان علیک اللعنه الى یوم الدین یقینا بتا بی لعنت تر د قیامت شیطان وی ای زما ربا فانذرنی ما ته مهلت را کې تر درزي د دوباره ژوند کې دو پوره الله وی ذا فانک من المنذرین ته د مهلت درکړې شو نا الى یوم الوقت المعلوم تر درزي د وخت معلوم پوره ورته کلاړی دي کنه الله نے سوالو کو چې مال قیامت پوری عمر را کې الله وی در مې کو او جنت نه دې پراوتو کې شو بعضی کتابونه په تشو یا لاس کې خودو څنګه په دې تشو یا لاس کې خودو او الله ته زب استاد بندګانو سره ګورم ښا دې کې به یوم نه پریدم دی پسې بلګما دنه غلار نه به اړو مر دین نه به منا کوما الله اکبر کبیره قال اوی شیطان ربی ای زما ربا بما اغویتنی په سبب د آغی چې زما جون دی تنکا د جنت د نعمتونو نه را بار کما لازینن لهم
دی لره به زه ښایسته کوم په ځمکه کې دی له به زه تزین کومه ګناونه به ورته ښایسته کومه ولا اغوینهم گمراه کوم به دی لره اجمعین ټولو لره سوا د بندګانو ستا خالص کړی شو نه الله ویل هذا صراط دا لار دا په ما باندې نیغام ان عبادی یا هذا دا عبدیت زما دا زمانه غلار دا چې څوک زما بندگی کی دا نه غلار دا ان عبادی یقینا زما بندگان نشته تعالی را پای باندې وز د گمراه کولو مگر هغه څوک چې تابعداري کوي ستاره سرکشانو نام وان جهنم لموعدهم اجمعین یقینا جهنم زه مقرر شوی د دې ټولو د جهنم د پاره او دروازې دي او د ابلیس د تابعدارو او ډلې دي څنګه د جهنم سو دروازې دي او دروازې او د ابلیس د تابعدارو او ډلې دي الکا یو عام گناہون والا دویم یهود دریم نسوارا څلورم صابئین پنځم مجوس شپږم منافقین او بل مشرکین نو دا اډلی دي د شیطان د تابعدارو او د دې جهنم د پاره او دروازې جهنم لزوا حطما سعیر سقر جهنم حاویہ لكل باب د هر دروازې دا د دین برخه مقرر شوی دا ان المتقین فی جنات و عیون اوس بشارت ورکی آغا چاہتا په بشارت کې بلس خبره چې چا د اتباع شیطان نزان بچ کا ان المتقین فی جنات یقینا متقیان با په باغونو کې پچینو کې ویا متقیان تقوا والا د الله نه یریدون کې د ګنا نزان بچ کون کې دی تبویلی شی ادخلوها داخل شی ورتا دی جنتونو ته په سلامتیا امنین بیغما ونزعنا مون بلرکو آغا کی پسینو د دی کی سخبکان کله چاړه کی کس کس مخبکان یلته مخبکان مبکان نه ښا علا سرورن آرام بکئی په تختونو دا غټ غټ تختونه وی یارا تا ډډه بالښتونه وی ډډه وی وتوالی الکه یاد دي شي اروجه په خله چې بډډه پډړی کیدو الکه چې د خپو بدلدونه را واغسته او د املا بدلدونه را واغسته خلق ویلی ونیه ځان ته مکار کتل مزه درسونو ته دا شپږو غنټه ناس ته بکوي الکه یاد دی یو بل ته بکیسي کوي الکه یاد دي شي په دنیا کې ان كنا ندعوه من قبل مونږ چې دنیا کې یو الله را مدد کو خلق لګیاو نور چغي والي دی بال ته کې پسیو علا سرور مشکلات نشته یاره الته بیماری نشتا الته تکلیف نشتا الته ذمہداری نشتا الته مشقت نشتا لا یمسهم فیها نصب نبرسیږي دی له پای کې ستړیواله الته بستړیوالی نی نو دنیا خو دستړی زید مړه دنیا کې به تخا مخاص تړی کیږي که خ کار د پاره او که بد کار د پاره که د دین د پاره او که دنیا د کار د پاره سبا کیږي ستړی کیږي وا نو چې دا خستلی شي کنه د املاري دردونو د پاسې دو نه وی الحمدلله چې رب استغفر کتاب ته پروژه په خلی ستړی کم څنګه به څنګه وای الحمدلله چې خدای جمعه ته درا واست مودري کما الحمدلله چې رب روزه په خلی ستا کتاب ته ناستو موستری شو په الحمدلله وای ها کنی په خوب بستړی کیږي نو په خوب خلک ستړي شي یاره لا یمسهم فیها نصب نبرسیږي دیتا د مدرسو کې زموږ د طالب علمان زموږ د چړې مونږ خډیر تکړه دي خو بعضی طالبان یې غډیر ناراسته بلاګانی څه یو اتلس غنټه خوب به وکي کنه بیا به یو خواشه مړه ملاستو مې ولسته غنټه پرې مې خوب وکم ستړي شوم په خوب ستړي شوی دی بیا وی کټ کټ لګوم الکه دا دونه بوجه چې ډکی کی ښا او طالبانو ناراستیا دا ډیره زیاته مشهور ده یو جینې وړه دیندار وا پلار ته بابا جان د بدی چنی سره نکاح کوم دا چنه مې خوښ دی دیندار کس دی او دا جنا د پوت ته نو دا با سبقونه به خلکو ته خیر اخی پلار او طبيب بچي ما د طالبان د ناراست د زمانه دا مې نه دی خو غوري
دي کې ناراستی ډېره زیاته وي. وی نه بابا هغه پلار ورته ټیک د زوی امتحان پې وکړه دا څونه شپږته طالبان چڼي اوسېږي مدرسه کې که نه داسې کار وکړه په یو غټ جام کې ورته شوملې ولېږه یو خسرڼې پکې واچوه زنو کو دي دا شوملې دي چاڼ کې او یې پاکې کې یې دا خسرڼې لر که نو بس ټیک ته بسم الله ستا دیندارو سره مینه ده نو دا ښه خبره ده غټ جام راغی د شوملو طالبانو ته کېناسته یو طالب چې سکي چې مخې ته راغی وکي ورته ورکوي ویس کړی بل ته وي ته وایه بل هم ورته وي داسې ټولو اوسکلو خسړې پکې هغه جام کې کور ته واپس لړو ښه هغه پلار وي تا ته ما وی او که نه ځان کې به اکټیویټي پیدا کول پکاري په دنیا کې ستړیوالی د دین دپاره ستړی شوي دا ښه خبره ده جنت کې داسې زندګي ده هلته به ستړیوالي نه وما هم منها بمخرجین او نه بدی د جنت نه ایستلی کیږي نن خبر کا انی انا الغفور الرحیم چې زه ګورې ګناهونه بخم او رحم کوونکی یما خدام ورته ووایه وان عذابي هو العذاب الالیم چې عذاب مې ګورې عذاب دردناک دی ښه ونبئهم عن ضیف ابراهیم اوس د دې ځای نه واقعه د میلمنو د ابراهیم علیه السلام ذکر کوي دا واقعا مخکم ذکر شوی یو پیرا کم صورت کې د میلمنو د ابراهیم علیه السلام صورت هود کې الته سره پاره ذکر کولا چې غیبدان یوازې یو الله دی ابراهیم علیه السلام غیبدان نو ونبئهم خبر ورکدیتا په باره د میلمنو د ابراهیم علیه السلام کې اذ دخلوا علیه فقالوا سلاما وګوره ملائکه راله ابراهیم علیہ السلام ته داخل شو په سلام سره تم چې یو مجلس ته ځې نو اول السلام علیکم وایا څنګه مجلس ته پتلو سره السلام علیکم فقالوا سلاما ملائکو ورته وی سلاما نو ابراهیم علیہ السلام جواب ورنکو وقال السلام کوم ځای کې سورۃ هود کې ذکر دی هغه اغم ورته وعلیکم سلام بیا وته ابراهیم علیہ السلام سوک خې وته ریت کړي راوړلو دی نه خوړو نو ابراهیم علیہ السلام ته ان منکم وجلون زمون د نه یاره وشوا ملائکو ته ویلا توجل یریګما مونږ انسانان نه یو مونږ غوښې نه خورو مونږ خوراکونه نه کوو مونږ سکاک نه کوو مونږ څه دپاره راغلي یو انا نبشرک بغلام مونږ زیری درکو تا ته په الک او الک بډیره هوښیار الکي ښه انا نبشرک بغلام علیم قالوا ابشرتمونی ابراهیم ما ته زیری راکوي یعنی که زه خو 120 سال ته رسېدلی ما څونه وخته قال ابشرتمونی ما له زیری راکوي چې ما کره به ککې راځي الله اکبر او زه چې بوډا بابا یم علا ان مسنی الکبر سره د دینه چې ما ته رسېدلی بوډا والی ما له پس زیری راکوي ایو ته بشرناک بالحق مونږ زیری درکو تا ته په حق سره ته مه کېږه د مایوسونه هغه وی نه مایوس کېږم خو نه ځکه ومن یقنتو نه مایوس کېږي د رحمت د رب نه مګر ګمراهان ابراهیم علیه السلام په ما خطبکم مخکې مو پروګرام څه دی ځکه ابراهیم پیغمبر دی خو د ملائکو د مخکې پروګرام نه خبره نه دی ځکه د تپوس کې یو دا تپوس 20مه پاره چې شروع کېږي هم په دې تپوس سره شروع کېږي قال فما خطبکم ایها المرسلون وی ابراهیم علیه السلام کم لوی کار د ستاسو یې رالیږلی شو بل به څه کوي موږ ته خو مو زیری راکو موږ دغلته ورځو دي سدوم علاقې ته سدوم علاقې ته یو سدوم دی یو سدوم دی ښه نو سدوم خو رستم سره دی که نه بل دی او دا سدوم علاقه وا سدوم قالو نو دی ملائکو ورته وویله انا ارسلنا الى قوم مجرمین مونږ را لیږلي شوي یو په طرف د قوم مجرمانو الا آل لوط سوا د تابعدارو د لوط علیه السلام نه مونږ به نجات ورکو ټولو ته مونږ د الله قاصدان یو دا د الله پیغام دی چې الله وی مونږ به دې ته نجات ورکو الا امراته سوا د بیبي د لوط علیه السلام نه قدرنا مونږ مقرر کړی دی لرا چې یقینا دا به په پاتې خلکو کې د عذاب نه د لوط علیه السلام بیبي ده
تابدار نه دا عذاب به پې راځي. معلومه شوه چې رشته داري په کار نه راځي چې ایمان نه ښه، چې ایمان نه بیا رشتې په کار نه راځي. فلما جاء آل لوط المرسلون، هر کله چې راله آل د لوط ته رالیږلي شوي، قال وی لوط علیہ السلام یقینا تاسو یو قوم یې ناشنا، مونږ خو نه پیژنو تاسو، دوی مونږ راغلي یو تاسو په هغه څه کې چې د خلکو پکې شک کوو او راتله کړي مونږ تا ته په حق سره مونږ رښتوني یو. یو څو کار وکړه، په اسر باهلک بوز د خپل کورنۍ په یو ټوکړه کې د شپې، وتبع ادبارهم ورپسې شاته ځه. څه کوه؟ زمونږ تبلیغ والا ملګري وایي که نه امیر صاحب به د جومات جوړ ساتي، په ګش کې دی به شاته رواني که نه. لوط علیه السلام دی ورپسې شاته ځه. دا تا ته د قرآن نه دلیل میلو شو، خو چې ته قرآن ته کښېنې او چې قرآن ته نه کښېنې مشرانو داسې ویلي، نو مشرانو داسې ویلي، د مشرانو خبره به ستاسو قرضه کې مني یا نه؟ مخالفین خلق به تا ته به وایي چې ته وایې چې د امیر به رستو رستو ځي دا ولې؟ خو چې ته ورته قرآن کې لوط علیه السلام ته طور پسې شاته شاته ځه، نو هغه به غلي شي بیا، نو چونډم د سره نه کوي، خو چې قرآن ته خو کښېنې که نه. لہذا ملګرو له دعوت ورکوي وی راځئ قرآن ته کښېنئ، مضبوطي شي. بیا اوس چې ته ورته وتبع ادبارهم د قرآن د دلیل پیش کړ، بیا به د دویم کړون څوک وکړي؟ څوک به کړونجم نه کوي. بیا فاسر باهلک، نو بوځه تخپله کورنۍ په یو ټوکړه کې د شپې او زور پسې شاته، ولا یلتفت نه دي ګوري دي پشا منکم ستاسو نه هېڅوک، ومزو او لړ شئ هغه طرف ته چې تاسو ته حکم شوی دی، جې تشکیل ته لړ شئ خپل. او لوط علیہ السلام دوی پشا مګورې دي ته ووایا طور پسې شاته ځه. وقضینا الیه ذالک، مونږه فیصله وکړله لوط علیہ السلام ته د دې کار چې جرړې د دې خلکو به پریشي په وخت د سبا کې. دا ملائک خو راله په شکل د ښایسته لکانو کې راله. وجاء اهل المدینة یستبشرون، راله دا ښار والا یو بل ته زیري ورکول، هغه دوی لکان دي لکه ناشنا لکان دي وې. قال لوط علیہ السلام وی دا زما مېلمانه دي، ما مخه په کوې، دا الله نه ویریږي، ما مغم جن کوې. دی ورته ته مونږ نه منع کړې د خلکو د مېلمستیا نه یا د خلکو د سپارش نه. قال وی ورته لوط علیہ السلام هؤلاء بناتي، دا زما د چمچې نه کې دي، که تاسو دا کار کوونکي نو نکاحونه وکړئ. لعمرک، قسم می دی په عمر ستا دی په خپله نشه کې حیران او پریشان. فاخذتهم الصیحه، ونیول دی لره چغې. یو پیدا عذاب مخکې مونږ وی درې عذاب وپې که نه، خو دلته یو دا عذاب هم ذکر شو، دا څلورم عذاب شو. هلکه خبره مو خیال ته رانله، په قوم لوط باندې څلور قسمه عذابونه نازل شوي، مخکې مونږ درې یاد کړي که نه، خو یو عذاب دلته راغی. فاخذتهم الصیحه، ونیول دی لره چغې. څنګه؟ یو ډراونی आवाज ور باندې جبرئیل امین وېست، الله اکبر. او بل فتومسنا اعینهم، جبرئیل په سترګو وزر راخلو، نظر ختم شو. او بل وجعلنا عالیها سافلها، زمکه مور باندې ولټکا. او بل وامطرنا علیهم مطورا، د کاڼو باران پر ورو. څلور عذاب پر راغلیو چې کوم خلق په دې لعنت کې ملوث وخا. دا دونه خطرناک کارونه، واړه کارونه نه. بعض خلک په دې پوهیږي نه، دا ابتدای د غب شپ نه، او بیا مې دا مې دوست دی او دا مې ضرور غونته مرګري دی، بیا رو نوري کیسې کتاري. دا دونه په الله ناراضه کیږي کنه. څلور عذابونه په الله نازل کړي دي. فجعلنا عالیها سافلها، بس وګرځول مونږه عالیها پورته طرف لاندې، او راورول په دې باندې مونږ کاڼي د ټیکرو. ان فی ذلک لآیات، یقینا پدې کې ډېرې نښې د قدرت د الله دی د پاره د فکر کوونکو، متوسمین متوسم فکر کوونکي. و انها، یقینا دا کلی پراته دي په لاره نیغه کې. ان فی ذلک لآیة للمؤمنین، یقینا پدې کې نښه د قدرت د الله لپاره د مؤمنانو. و ان کان اصحاب الایکة لظالمین، یقینا هغه بڼ والو ظالمان دی. ته الله رب العزت شعیب علیہ السلام لے گلیو، یقینا دا بڼ والا خامخا ظالمان جانګې والا. فانتقمنا منهم، بدله واغسته د دینا. و انهما، یقینا دا دواړه کلی په لویه لار باندې دي.
اصحاب الحجر المرسلین یقینا تکذیب کړو هجر والو درالی گل شو ورکړي ولا موږ خپل معجزې دیو داغې نه مخړاو وکانو ينحتون من الجبال بيوتا آمنين دیو توګل به غرونو کې کورونه به غم او سید په غرونو کې ذکر کوي څه ذکر کوي یو ادب فاصفح الصفح الجميل یو ادب څه څنګه بیا وای فاصفح الصفح الجميل مخ وګرځوا په هغه طریقې سره مخ ګرځول چې خيسته طریقې څه مطلب خپل حق وته ماپ کا دا ایته کچا بدر دویل دی بړلکه سساتینا د سره د الله امداد د 100% اسنه د بل شړی ته ډیر تباہی ورسیخه یو ادب فاصفح الصفح الجميل مخ واړوا پاړولو خيسته او سره د مدرسې یو چڼیو چته په به وخت ټیم کې روانو پولیس را ټینګ کو وی اول لته ورا وی دی خو راشه وستا سنوم دی دی ول ضروري زمانو دی فاصفح الصفح الجميل وی سنوم دی فاصفح الصفح الجميل پولیس مړ ځاسلې ونی دي سړیا دا سنوم دی فاصفح الصفح الجميل طالب تیزان پدی چل را خلاص کوخه دا جدا مخلوق دی فاصفح الصفح الجميل ان ربك هو الخلاق العليم یقینا ستا رب چې دی پیدا کون کې دی د هر څه په پارسه ولقد اتیناک سبعا من المثاني یقینا مونږ درکړی تا ته او آیتونه چې بیا بیا لستی شي او قران لوی شان والا دا څه یادې سورۃ فاتحه ماشاءالله ماشاءالله ولقد اتیناک سبعا من المثاني ورته سورۃ فاتحه ذکر دلته وشواله کا څه ذکر وشو الله اکبر مثانی وتذکوي چې غ مضمون قران کې مکرر دی مثانی وتذکوي مانځه کې بیا بیا لستی کیږي اصول کې فاتحه په تفسیر کې وضاحت شوو او قران وی شان والا بل ادب ذکر کوي ولا لا تمدن عینیک دا دویم ادب دی موږ د خپل سترګي مالدارو ته نه پسخيږي ښا اے داعی او مبلغا مالدارو ته اون زیریږي اون پسخيږي لکه دې بنگلې ته وګوره دې ګاډي ته وګوره دې پراډو ته وګوره دې ټوډي ته وګوره الکا نه دې ته مزتار چې الله کم دولت درکړي کنا ډېر د دې خلکو دا ټول چیزونه دا ټول دولتونه د دې په مقابله کې هیڅ دي دوی مدب څه دنیا دارو ته مپسخيګا لکا ولقد اتیناک مونږ درکړی تا ته او آیتونه چې بیا بیا لستی شي او قران لوی شان والا لا تمدن عینیک موږ د خپل سترګې په طرف د هغه چې مونږ پیدا ورکړي پاغي سره مختلف قسم مالدار ته د دینا ولا تحزن علیهم بل ادب مغم جن کېګه په دی باندې ټینشن مالا البته یو کار کوا وخفض جناحک کته ساته وزرستا د پاره د مؤمنانو څه کوا الکه وزری ولا ثابت کو د چرګو وزری کنه خپل بچی په کېدان تر اون کړي کنه خپل مسلمانانو سره شفقت معاملہ کوا ایسه دشمنی مکوا وخفض کته ساته وزر د پاره د مؤمنانو مؤمنان د خپل وزر لاندې ساته سونه خسته آداب دي نن د نفسي پیزاده وقل او وتوای خپل مقام ورتخوا چې زه تاسو د زکه د عذابونو نه یاره در کوم انی انا النذیر المبین چې زیم یاره در کوون کې ښکارا کما انزلنا علی المقتسمین څنګه چې می عذاب نازل کړو په مقتسمین باندې مقتسمین بعضی مفسرین ولته داغي نمونه ذکر کړی دي چې دا یو 14 کسانو دی لارې تقسیم کړي وي سی کړو څنګه تقسیم کړي وي اغه لارې چې د پیغمبر مجلس ته بسوکراتلو الکه تب اغه لار کې ودرېږي دو کسان به الته ودرېږي دو کسان الته دو الته چې څوک دا چته ځي لیکا د پیغمبر مجلس ته ورزو درس ته زو ته وګورل نشي پاګلې سو ځان لا وخت ځای کې دا خو لیوانی جادوګر دی
نو دی لارې تقسیم کړی وي مقتسمین. یا د مقتسمین بله معنا قسم کوونکي. د پیغمبر قسمونه یې د خلکو نه اخیستو، پیغمبر مجلس ته به نه ځو. او داسې مسلمانان نارینه او زنانه په دې وطن کې موجود دي چې په خپل شاګرد لاول غسل وکړي، بیا ورته وایي راشه په دې قرآن لاس کېږده چې قرآن درس ته به نه ځي. قسم په الله، قسم مې درته وکړ. او دا پوه خلک، دا پټکو والا طالب ته به وایي، شاګرد ته به وایي راشه په قرآن لاس کېږده، کلمه ووایه چې قرآن درس ته به نه ځي. قسم مې درته وکړو. دا به لکه کم بلای کم مخلوق به یاره د دینه دا معلومیږي دا قسم ته ځکه علی کنه مونږ خدا چاته نه وایو خلانکی دغه خلکو ته تل نه دی پکاره دا چې خلک راغون کی دا خزیو الله سولای تسبیح په جمع کوا په قران باندې ګوته ګرځاو خلک راغونډوا دي دا رټله پکار نه خو مونږ چاته دا نه وایو دا چا خپل کار دی بس خدا دې د پاروي دینه معلومیږي دا حالانکه مونږ خدا مولانا اویس صاحب دا دی وړو کې رالوي شو دلته بلا دوریو کې مولانا حامد صاحب دی دا نور علما مونږ بچته یو مرګري ته نه ویری چې اخوا درس ته ځو اخوا مزه دا څوک نشي ثابتولی دین معلومیږي دا چې د خلکو نه حق خبره او ډېری خبره دا پټه ساتلې دي نو دی یریږي چې زما دا شاګرد چرته درس تللو زما رغلاګانې زما دا جهالت زما دا علم وته معلومیږي بای ما خو علم نه دی کړی اسې راله پټکي والی دی بس او خلکو کې به فتنه خورومه دا خلکو ته پته لګي ما ته خدا وجه معلومیږي نو کني چې عالم چاته دا نه وي مونږ شاګردانو ته وایو د نورو خلکو درسونو تمځي کې نه پکې چې کومې ښې خبرې غته اخلي چې غلطي خبرې ته نه ماخلي کما انزلنا علی المقتسمین نو دا وګوره هغه مشرکانو قسمونه کړو پیغمبر مجلس ته بس وګ نه ځي نه پرې ده نو ته مسلمان او سره د علم د خلکو نه قرآن قسم باندې لاس اخلي دا د لزکه وایم مال ډېر جړاغه وخت کې راغلی وای ډېر نوجوان تن دلته ختم ترازی شاید دی ختم تم راشي ما ول دوره تفسیر دعوت ورک هغه وی دي مستا دوره سو کال ځان سره په موبایل باندې لیکلې ده کور کې نشر کیږي او په جړا شو وی جی مان پوښیو نو په قران مې لاس خو چې درس ته بنز د قران او دا یو نه د بلا شي ښه تاسو یې مون خلکو د دعوت ورکو نو دا بعض خلک دی په ځان نه پوي کړي راشه په قران لاس کې د قران ته بنزي بالکل صحیح خبره ازاله دیو کی څنګه چې بوده دی خلکو به په دروغ او د قسمو کې پیسې تیواله او بیا قسم مات کې کفاره ادا کی او ور بل تور کې اله موټ مور کوي چل یو ته خاونه خپل علماء کې چل خولیو لا تمدن عیناک زنانو کې مشتخا زمو رشتہ دارو زنانو کې موناوي سه پیجنی مورم پسروستر ګجړل دلته جړل چې مونږ بس کو مونږ ته چې په قران لاس کې دي قرآن ته بنه ده ختم ته بنه ده کور کې به پایپم قرآن نه اوره یار دونه ظلم خو نی پکار کنه یار الله دې ته هدایت نصیب کینو کما انزلنا څنګه چې موږ عذاب نازل کړو علی المقتسمین په تقسیم کوونکو الذين آکسان چې ګرځولې او قرآن ټوکړي ټوکړي فوربک قسم دی پربستا لنسألنهم خامخا مونږ به تپوس کوو د دې ټولو نه په باره د هغه څه کې چې دی کوي فصدع دی به لګیایي قسمونه به کوي دا مشرکان دی به لارو کې کینی الله وی فصدع د فصدع مانو ته لږ خیال کوه او خوند ترې ناله فصدع صدع ویل کېږي شلولو ته سیري کولو ته څه ته وایي یو سیز خخ کارا کول اے دا سیز تا دا سے پا دی نکونو یا پا یو سیز را مگی او دا رخ کارش فصدع بما تؤمر خخ کارا کا آغا مسئلہ چتا تے حکم کیگی خخ کارا کا آغا مسئلہ چتا تے حکم کیگی دیکھے سے پٹ پاناو نکی دویم فصدع اوچا وزرد مشرکانو سا
اوچا وزړه د مشرکانو په بیان د توحید یا تسنس کا ډل د دی په بیان د توحید دا بل ادب کلو کلیر کټ مسله بیان کا بوسو کیوب مبوزا واعرض عن المشرکین او مخواړه و د مشرکانو نام دا بلدب انا کفیناک المستهزئین مونږه بچکو تعالی را په مقابله د ټوکو کوونکو کې دا کم خلق چې تیټا پسې ټوکې کوي مونږ ته د پاره کافیو الذین دا هغه کسان چې ګرځي د الله سره خدایان نور زرد چې دی به پوښي ولقد نعلم مونږ ته پته د ای پیغمبره چې یقینا تنګيږي سینستا پاغه چې دی ویا نو چې کله دې سینه تنګيږي خلک دا کارونه کوي دا اعتراضونه دا پلانینګونه کوي فسبح بحمد ربک نو ته ذکر تزور ورکا تسبیح شروع کا پاکی بیان او پستاینه در ابستا باندې لګیایا او صد سجده کوونکو نا روح المانی وی ساجدین المصلین واعبد ربک عبادت کو در ابستا تر دې چې راشتا تمرګ عبادت بکې تر مرګ دی کی چوټی نشتا وی عبدالقادر جیلانی یو پیرنا وقت عبادت کو د دې وریدو د خوانه وتا چغه شوا چې یې عبدالقادر جیلانی بس کا ته هغه مرتبه ته ورسېدی چې تا باندې نور منځونه او د سونه عبادتونه نشته اسه کدا سه आवाज مونږ ته وشو زلوی ولیمه عبادت را تمام شو هغه فورا وی پیغمبر ته الله وی تر مرګ عبادت کوا ولې د پیغمبر نه لوي سړی امسه اغه ته دا وی چې زه د پیغمبر لوي سړی نه ما به او تاواز ورکو عبدالقادر په علم را نه بچو کني چې پکړې مو وی نه په علم د نه نیم بچوي د الله په فضل د نه بچوم سورۃ النحل مکی سورۃ دی په ترتیب د سوراتونو کې 14 او په